ثم شرع في تقسيم ثالث للحملية بیا شروع کړماتن په تقسیم ثالث د حملیه کې حملیه کې ډېر تقسیمات دي ها تقسیمات عدیده دي په جهات عدیده سره ناول تقسیم په حملیه کې کړو په اعتبار د ذکر درابط او د حذف درابط سره ثلاثیه او ثنائیه یا دیم تقسیم په حملیه کې وکړه موجبه او سالبه دا تقسیم په اعتبار د نسبت حکمی سره اول تقسیم په اعتبار د دال علی النسبت سره او دا دیم تقسیم چې موجبه او سالبه ته وکړه دا په اعتبار د نسبت حکمی سره دا نسبت حکمی پکې صحیح الایجاب نو موجبه ده او که صحیح السلب سالبه ده و دریم تقسیم په حملیه کې کوي په اعتبار د موضوع سره از دې وجه نه معتبر په اسامی د اقسام کې حال د موضوع دی دا دریم تقسیم په حملیه کې کوي په اعتبار د موضوع سره موضوع د قضیه حملیه اول جز دی دا تقسیم په اعتبار د موضوع سره کوي او ځکه معتبر په نومونو د اقسامو کې حال د موضوع دی ځکه دا تقسیم به اعتبار الموضوع دی دا ځکه چې تقسیم بعد تقسیم په شی واحد کې په اعتبار واحده سره باطل او تقسیم بعد تقسیم په شی واحد کې په اعتبارات عدیده سره صحیح په یو جهت سره ولې باطل چې تقسیم په یو شي کې په یو جهت سره وشي نه اقسام ته حاصل شي دوباره په هغه جهت سره بیا تقسیم کړي نو قضاوت اقسام ته حاصلېږي نو نه حاصلېږي تحصیل حاصل دا ناروا او چې په یو شي کې تقسیم وشي په یو اعتبار سره اقسام ته حاصل شي بیا دوباره تقسیم په بل اعتبار سره وشي دا په دې اعتبار کې بل اقسام دا غول اعتبار د جدای بیا تحصیل حاصل نه راځي د تقسیم بعد تقسیم په شی واحد کې په اعتبار واحده سره باطل او په اعتبارات عدیده سره ذکر راوړي نو په دې حملیه کې د درې تقسیم کړی تقسیم اول په اعتبار د دال علی النسبت سره هغه تقسیم ثلاثیه او ثنائیه تشو دیم تقسیم په اعتبار د نسبت حکمی سره چې نسبت حکمی او په دې کې یا ایجابي یا سلبي که نسبت حکمی پکې ایجابي و نو دې ته موجبه وي که نسبت حکمی پکې سلبي نو دې ته سالبه وي دا دریم تقسیم پکې په اعتبار د موضوع سره کې یو ځکه معتبر په اساني د اقسامو کې حال د موضوع دی دا موضوع په قضیه حملیه کې جز اول دی دا موضوع به خالی نه یا به موضوع شخص معینی شخص معین نمراد جزئی حقیقی دی موضوع په حملیه کې یا جزئی حقیقی وي شخص معین وي او جزئی وي نو که شخص معین او جزئی او یا به کلی چې دا اول شکل موضوع په قضیه حملیه کې شخص معین یعنی جزئی حقیقی نو دې قضیه ته دا یو قسم دی دې قضیه ته بیا مخصوصه وي او شخصیه ورته وي دا اول قسم لکه یو سړی وایي چې زید عالم که موجبه ذکر کوي که سالبه ذکر زید عالم دا قضیه حملیه ده او په حملیه کې موضوع جزئی حقیقي زید او زید جزئی حقیقي دی جزئی حقیقي دی ته چې نفس تصور د مفهوم منع کوي شرکت کثیری نو دې قضیه ته په دقه وخت کې موږ شخصیه وایي یو نوم شخصیه دی او بل نوم مخصوصه دی مخصوصه او شخصیه دا مخصوصه ته وایي شخصیه ته وایي دا تسمیه الکل باسم الجزء دی ځکه موضوع د دې شخص معین دی او جزئی دی
دا تسمیه د کل قضیې شی ده په اسم د جز سره، ولیکن تسمیه د کل چې په اسم د جز سره کېږي دا به هغه جزي چې هغه اشرف وي په اجزاو د دې کل. موضوع اشرف را ذکر دی نه ابتدا د قضیې کېږي. او که موضوع کلی و جزي نه بل تقسیم کو نو کلی خو په افرادو کثیره او صادق کلی څه ته وایي چې نفس تصور د مفهوم منع د شرکت د کثیرې نه کوي، عقل جایز ګڼي صدق ده په کثیرې. ولې ځکه په مفهوم د کلی کې تشخص نه وي، تشخص قاطع د شرکت دی، چې تشخص پکې نه دی معتبر نو عقل جایز ګڼي صدق د دې مفهوم په کثیرې نه کلی دی. موضوع د قضیې حملې کلی نو بیا به خالي نه کلی خو په افرادو کثیره او صادق دی. دغه دی کې دا محمول لري قضیې چې ثابتېږي د موضوع کلیې ته. دا موضوع کلیې خو افراد لري، یا به امر داله علی کمیت الافراد نه وي، دال به پکې په کمیت د افرادو نه وي، یا به دال علی کمیت الافراد موجودي. که دال په مقدار د افرادو نو موجود دې ته مهمله وایي. مهمله ورته ولې وایي؟ ځکه مهمله د اهمال نه د اهمال ترک ته وایي، او دې کې دال علی الکمیت ترک شي حال نه دی مالي. لکه ووایي چې الانسانو کاتب، انسان کاتب دی، دا قضیه حملیه ده، موضوع پکې انسان دی او محمول پکې کاتب دی، او دا موجبه ده کتابت ثابت کړ انسان. د انسان مفهوم حیوان ناطق دی، عقل جایز ګڼي صدق ده په کثیرې. دا انسان ډېر افراد دي او دغه افرادو ته کتابت ثابت کړو، خو هغه افرادو حال نه دی معلوم چې دا کتابت ټول افراد د انسان ته ثابت دی او که بعضو. ولې؟ ځکه دال علی کمیت الافراد نشته. نو دې ته مهمله وایي. مهمله ورته ولې وایي؟ ځکه مهمله د اهمال نه د اهمال ترک ته وایي، دې کې دال علی کمیت الافراد ترک شوی، او دال علی الکمیت ته ثور وایي. ښه ثور او که موضوع کلی و او دال علی الکمیت پکې موجود و، دال علی الکمیت هغې ته ثور وایي. ثور ورته ولې وایي؟ ثور ماخوذ دی د ثور البلد نه. ثور البلد څه ته وایي؟ خلک چې پخوا به خلکو کلی جوړ کړ نو د احاطې لپاره به یې لیکلي نه چار شاپېره یو دیوال وواهه. په دې کلي به په هغه دیوال کې به یا یوه دروازه ولګوله یا به یې په دوه طرفو دروازه ولګوله. نو هغې ته به یې ثور البلد وي. او دې ثور البلد ته ثور البلد ولې وایي؟ ځکه دی احاطه کړي په بلده باندې، بلده یې ټوله راګیر کړي. کومه قضیه چې موضوع په قضیه کې کلی وي، کلی افراد لري، په افراد صادق، او امر داله علی کمیت الافراد نه وي، هغې ته مهمله وایي. او که دال علی کمیت الافرادو هغې ته مصوره وایي. مصوره دې ته وایي چې ثور پکې ذکر شي، او ثور هغه دال علی الکمیت دی. لکه ووایي کل انسان کاتب، دا کاتبون حکم ثابت که انسان انسان کلی افراد لري، او دا کلو دال له په کمیت او په مقدار د کلو، دې ته موجبه کلیه وایي. دا لفظ د کلو دلالت کوي په مقدار د افرادو چې هغه افراد کل دي، او دا کتابت ثابت که کلو افرادو د انسان ده. نو دال علی الکمیت پکې موجود دی چې لفظ د کلو دی، د دال علی الکمیت ته ثور وایي. او د تصور ولې وایي؟
ځکه ثور په لغت کې ماخوذ دی د ثور البلد نه. ثور البلد هغه دیوال ته و چې احاطه یې کړي په کلي. نو اوس دې ثور ته ولې ثور وایي؟ ځکه دومره احاطه کړده په افرادو د موضوع باندې. افراد د موضوع معلوم شي په ثبوت د محمود سره په موجبه کې یا په سل د محمود سره په سالبه کې. دې ته ځکه ثور وایي. او دا دال علی الکمیت چې په کومه قضیه کې موجودي دغه قضیه ته مصوره وایي. او دې دال علی الکمیت ته ثور وایي. نو یو نوم د دې مصوره ده او دویم نوم د دې محصوره ده. مصوره ورته ولې وایي؟ ځکه دې کې ثور ذکر شوی دی دال علی الکمیت. او محصوره ورته ولې وایي؟ ځکه چې دلته کې دا ثبوت د محمول دا حکم محصور دی په دغه افرادو کې او بند دی په دغه افرادو کې. نو محصوره ورته ذکر وایي. او دا مصورې او محصورې څلور دي. څلور دي. کوم؟ یو موجبه کلیه ده او دویمه موجبه جزیه ده او دریمه سالبه کلیه ده او څلورمه سالبه جزیه ده. یو پکې طبیعیه هم ده ښه، خو یو طبیعیه د متقدمینو ده یو طبیعیه د متاخرینو. چې موضوع کلی وي نو بیا به خالیني دقه ځای کې ووایه، یا به حکم شي په طبیعت باندې یا به حکم شي په افرادو باندې. دلته یو جوړم په دې کلی کې دوه څیزونه دي. یو د کلی طبیعت دی، طبیعت هغه مفهومي کلی ته وایي، او بل د دې مفهومي کلی افراد دي. دا محمول چې د موضوع ته ثابتای نو موضوع خو کلی دی او په کلی کې دوه څیزونه دي. یو طبیعت الکلی دی هغه مفهومي کلی، او بل افراد د دې مفهومي کلی دی چې دا مفهومي کلی کې صادق. نو متکلم به یا حکم کړی په طبیعت باندې یا به حکم کړی په افرادو باندې. که حکم په طبیعت کړو محکوم علیه طبیعت و مفهومي کلی و قطع نظر د لحاظ افرادو نه. د دې طبیعیه عند المتاخرین وایي چې حکم په طبیعت کې په افرادو نه. ولې؟ ځکه دا حکم که ته په طبیعت کوي نو صادق دی، او که په افرادو کوي دا حکم نو کاذب دی. لکه یو سړی ووایي چې کل انسان نوع، هر انسان نوع، کل انسان نوع. نو اوس دا لفظ د کلو ذکر شوی دلته. یو د انسان طبیعت دی هغه حیوان ناطق دی، او بل افراد دي چې هغه زید امر بکړي. او دا حکم که ته په طبیعت کوي دا نوعیت ثابتوي طبیعت ته مفهومي کلي د انسان چې حیوان ناطق دی نو صادق دی، او که دا افرادو ته ثابتوي نو کاذب دی. ولې؟ یا به معنا دا شي چې الانسانو افراد د انسان نوعاله، نه افراد د انسان خو زید امر بکړي یا خو نوع نه ده، خو اشخاص حکم کاذب دی. اکه په طبیعت کلی دا حکم کوي نو که صادق دی. الانسان طبیعت الانسان، طبیعت الانسان سره حیوان ناطق دی، نوع ده او طبیعت نوع ده. ولې؟ ځکه نوع څه ته وایي چې صادقېږي په کثیرین متفقین بالحقیقت باندې. دا طبیعیه شوه ښه چې موضوع کلی او دال علی الکمیت نه. نو دغه ځای کې یو د کلی طبیعت دی یو د کلی افراد. که حکم په طبیعت و په افرادو نه. ولې؟ ځکه دا حکم که ته طبیعت ته ورکړې نو صادقېږي، او که افرادو ته ورکړې نو کاذبېږي. نو دغه ځای کې به حکم په طبیعت وایي، په افرادو به نه وایي چې حکم صادق شي. لکه ووایي الانسان نوع، د انسان طبیعتي کلی حیوان ناطق دی او افراد زید امر بکړي. پېښ دا نوعیت محمول له حکم. نو که تا د افرادو ته نوعیت ثابتوي الانسان افراد د انسان چې زید امر بکړ دي نوع د ثبوت د نوعیت افراد ته کاذب دي. افراد کو نوع نه ده، افراد کو اشخاص دي، جزئیات دي، نوع کلی. او که طبیعت ته ثابتوي نو صادقېږي،
طبیعت انسان حیوان ناطق دی او دغه حیوان ناطق ماهیت نوعي دي. نوع څه ته وایي چې صادقي په کثیرینو متفقینو بالحقیقت باندې او صادق په کثیرینو متفقینو بالحقیقت باندې مفهوم د انسان د حیوان ناطق دي. افراد نه دي، افراد په نوع دي او جزئیات دي، اشخاص دې ته تبعیه وایي چې حکم په طبیعت باندې او که حکم په افرادو دا محمول ثابت و افرادو نو بیا به خالی نه یا به امر الله علی کمیت الافراد نه کلن و بعضا یا به امر الله علی کمیت الافراد وی که امر الله علی کمیت الافراد نو دې ته مهمله وایي چې دا حکم د افرادو یا دال علی کمیت الافراد نه دې ته مهمله وایي. مثال لکه وایي چې الانسان کاتب او الفلام په الانسانو کې د استغراق لپاره ونه وایي انسان کاتب دی. دا کاتبون حکم چې شی دا خو په طبیعت نه دی شي، دا خو په افرادو شی دی. ولې طبیعت د انسان خو مفهومي کلي د حیوان ناطق دی، خو په ذهن کې موجود دی او کتابت نه کوي کتابت خو افراد د انسان کوي، طبیعت نه کوي. طبیعت خو مفهومي کلي دی او خو ذهني شی ستا په ذهن کې پروت دی، هغه قلم په لاس کې راغستی چې لیکلو کې دا لیکل حکم نه چا دی د افرادو دی. دا حکم په افراد دی چې افراد د انسان کاتب. اوس دلته کې حکم په طبیعت کاذب دی او په افرادو صادق. دلته کې حکم په افراد دی خو امر دال علی کمیت الافراد نشته. دا کتابت حکم د په افرادو کړ دی خو دا پته نه لګي چې دا کتابت تمام افراد د انسان ته ثابت دی که بس دال علی الکمیت نشته. چې حکم په افراد وي او امر دال علی الکمیت نه نو دې ته مهمله وایي. مهمله ورته ولې وایي؟ ځکه مهمله ماخوذه له اهمال نه، اهمال ترک ته وایي. دې کې دال علی الکمیت ترک شي او دې دال علی الکمیت تصور وایي او که حکم په افرادو او امر دال علی کمیت الافراد نو دې ته محصوره وایي او مصوره ورته وایي. لکه کل انسان کاتب دا کتابت حکم په افرادو دی او دال علی کمیت الافراد شته مقدار د افراد چې دا محمول تمام افراد د انسان ته ثابت دی. ولې ځکه لفظ د کلو په دلالت کوي. همراه د کتابت نه کتابت بالقوه دی او کتابت بالقوه چې دی قوت د کتابت دا ثابت دی تمام افراد د انسان. نو حکم په افرادو دی امر د الله علی کمیت الافراد شته نو دې ته محصوره وایي. محصوره ورته وایي لکه محصوره صيغه اسم مفعول نه ماخوذه ده حصر او دلته کې حصر دی دا محمول ثابت دی د افرادو په افرادو کې محصور دی او مصوره ورته وایي. ولې لکه مصوره ماخوذه ده د صور نه او دې کې صور ذکر شوی دی. صور څه ته وایي؟ دال علی الکمیت. هغه دلته کې لفظ د کلو دی كل انسان کاتب او دې دال علی الکمیت او دال علی المقدار تصور ولې وایي؟ لکه دې ماخوذه ده د صور البلد. صور البلد هغه دیوال ته وایي چې د بلدې نه تاو هغه سره لازم احاطه وي، هغه احاطه کړي په بلده. نو دقه چې د دال علی الکمیت دال په افرادو دال علی الکمیت احاطه کړل په دې افرادو باندې د افراد راګیر کړي یا په ثبوت د محمول سره په موجبه کې یا په سلب محمول سره طالبه کې نه د تزکه مصوره وایي چې دا مشتمله ده په حرف صور باندې او محصوره ورته وایي ځکه چې دا افراد محصور دي په موجبه او دا صور ویل کېږي دغه دال علی الکمیت ماخوذه له صور البلد لکه صور د بلدې چې احاطه کړي په بلدې نه دلته کې دې صور دلالت ذکر دی د احاطه کړل په افرادو
او دا مصوره او محصوره په څلور قسمه لري. محصورې څلور قسمه دي مصورې. یو موجبه کلیه ده او دویمه موجبه جزیه ده. درېیمه سالبه کلیه ده او څلورمه سالبه جزیه ده. په دې کې وجه د حصر دا ده یا موجبه جوړو کلیه دا صوت چې دلالت کوي په افرادو، یا به دلالت کوي په کلو افرادو باندې یا به دلالت کوي په بعضې افرادو. دا یو شرط روانه. که دلالت په کلو افرادو کو یا په ایجاب کې کوي یا په سلب کې کوي. که دلالت په کلو باندې کو په ایجاب کې دې ته موجبه کلیه وایي. په موجبه کلیه کې ثبوت د محمول تمام افراد د موضوع دی. او که دلالت کو په ایجاد او په بعضې افراد د دې ته موجبه جزیه وایي. او که دلالت کو په کلو باندې په سلب کې د دې ته سالبه کلیه وایي. او که دلالت کو په سلب د بعضو باندې د دې ته موجبه سالبه جزیه. دا محصورات څلور دي ښه. موجبه کلیه موجبه جزیه، سالبه کلیه سالبه جزیه. په دې کې وجه د حصر دا ده چې دا دال علی الکمیت چې په محصوره کې دي دې به خالي دي. یا به دلالت په کلو کوي یا به دلالت په بعضو کوي. که دلالت په کلو کوي یا په ایجاد کې کوي نو موجبه کلیه ده. یا به دلالت په کلو باندې په سلب کې کوي نو سالبه کلیه ده. یا به دلالت په بعضو باندې کوي، که په بعضو یې کو په ایجاد کې کو نو موجبه جزیه. او که دلالت په بعضو کو په سلب کې کو نو سالبه جزیه. بس موجبه کلیه ده څه د موجبه کلیه تعریف کوم. موجبه کلیه څه ته وایي؟ موجبه کلیه قضیې ته وایي چې په دې کې ثبوت د محمول شی تمام افراد د موضوع ده. او دال په کمیت ته کل وي او غدال علی کمیت الکل په موجبه کلیه کې هغې ته ثور وایي. نو ثور د موجبه کلیې څو دي؟ یو لفظ د کلو دی، دویم لام د استغراق. موجبه کلیه کومې قضیې ته وایي چې په دې کې حکم شي په ثبوت د محمول باندې تمام افراد د موضوع. او دال پکې موجود هغه دال ته ثور وایي. او ثور د موجبه کلیې دوی، یو لفظ د کلو دی او بل لام د استغراق دی. کلو لکه څنګه وایي؟ لکه وایي کلو انسان حیوان، هر فرد افراد د انسان نه حیوان دی. دلته کې حکم په ثبوت د محمول سره شي تمام افراد د موضوع. د حیوانیت ثابت کړي تمام افراد د انسان. او دال علی کمیت الکل شته هغه ثور د موجبه کلیې کلو دی، کلو پکې موجود. دویم لام د استغراق لکه وایي ان الانسان لفی خسر، تمام افراد د انسان په خسر کې. دا الانسان موضوع ده او لفی خسرین محمول دی. او ثبوت د خسر یې کړ د افراد د انسان ته. ولې؟ ځکه طبیعت د انسان هغه صلاحیت د خسر نه لري. خسر تاوان ته وایي. او طبیعت مفهوم کلی دی په ذهن کې دا تاوان نه کوي. تاوان او خسران چې دی هغه افراد کوي. نو دا محمول ثابت دی افراد د موضوع. او په افرادو کې تمام افراد لري. د موجبه کلیه ده. او ثور د موجبه کلیې دلته کې لام الاستغراق دی. او قرینه په سره چې دا لام استغراقي دي په قرینې د استثناء سره چې اوس د استثناء د شی ده چې الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. لکه اصل په استثناء کې استثناء متصله ده. استثناء متصله کې دا قانون چې مستثنا په خار استثناء داخلي په مستثنا منه کې او په حکم د مستثنا منه کې خارج شي په الا سره. دا استثناء دلالت په دې کوي
چې دلته کې دا لام په ان الانسان لفی خسر کې لام الاستغراق. دا دوه څور د موجب کلی شوخه، یو لفظ د کلو او بل لام د استغراق. لفظ د موجب کلی تعریف نه وکړ چې موجب کلی هغه قضیه ده چې دې کې حکم شي په ثبوت د محمول سره تمام افراد د موضوع او دال علی الکیمیت پکې موجود دي. نو دال علی الکیمیت تصور ویا صور د موجب کلی دوه دي، یو لفظ د کلو دی لکه کل انسان حیوان او بل لام د استغراق دی لکه ان الانسان لفی خسر. او که حکم شیو فکلو افرادو بس پسل او دال علی الکیمیت و ندی تسالیبه کلیه وی او سالیبه کلیه هر قضیه را چې دی که حکم شي پسل د محمول سره تمام افراد د موضوع چې دی که حکم شي پسل د محمول سره تمام افراد د موضوع او دال علی کیمیت کلوی او صور د سالبی کلی لا شیء دی او لا واحد دی او قود نکری ده په سیاق د نفی کې درې صورې دې کلی ته اشاره. صور د سالبی کلی یو لفظ د لا شیء دی لکه هو لا شیء من الانسان بحجر، دې کې حکم شری په سلب د محمول سره تمام افراد د موضوع انسان دی، محمول حجر دی، دا حجرت نه فکر دی تمام افراد د انسان دی. لا شيء من الانسان بحجر یا لا شيء من الانسان بجماد، حکم شری په سلب محمول سره تمام افراد د موضوع او دال علی کیمیت الکل هغه تصور د سالبی کلی وي. اصول د سالبی کلی درې دي، یو لا شیء دی لکه وی لا شیء من الانسان بحجر، بل لا واحد دی یو وی چې لا واحد من الانسان بحجر، بل وقود نکری د په سیاق د نفي کې نکره چې واقع شي په سیاق د نفي کې دلالت کوي عموم د سلب باندې لکه وی لا رجل فی الدار، نشته یو فرد افراد د رجل نه په دار کې. دا درې صور د سالبی کلی دي، لا شیء ولا واحد او بل وقود نکری فی سیاق النفی دي کې قید کلی ته اشاره وکړه. فلا شیء کې شیء نکره ده په سیاق د نفی کې راغله، فلا واحد کې واحد نکره ده په سیاق د نفی کې راغله، نو قید کلی ته اشاره وکړه چې وقود نکری په سیاق د نفی کې مطلقاً صور د سالبی کلی دي. دو صورة لا شيء لا واحد دا لفظي او قولنا كريم بسياق دا نفك لا عموم تإشارة شو لك لا رجل في الدار رجل نكرة دا واقع شيء دا سياق دا نفك نفك داخل شيء أنا كده شو واقع شيء بسياق دا نفك ندا واجه وذكر دا فات دلالة على عموم السلب، یو سلب العموم دی، یو عموم السلب. عموم السلب موجب کلیه کی سالب کلیه کی او که حکم په بعض افرادو او دال علی کیمیت البعض که په ایجاب کې دا موجب جزیه او که په سلب کې دا سالب جزیه او موجب جزیه قضیه ته وي چې حکم شی په ثبوت د محمول سره بعض افراد د موضوع لري او دال علی کیمیت البعضی. اصول د موجبی جزئی بعضو دی او واحد دی لکه خلق وی چې بعض الانسان کاتبون، بل واحد دی واحد من الانسان کاتبون، خود دې کاتب نه کاتب بالفعل اخلي لکه کاتب بالقول یا تمام افراد انسان شامل دي. بعض الانسان کاتبون بعض انسان کاتب بالفعل، واحد من الانسان کاتبون یو فرد افراد انسان کاتب بالفعل. د صور د موجبی جزئی یو بعضو بل واحد او بل سالبه جزیه ده
چې پای کې حکم شي په سل د محمول سره د بعضې افراد د موضوع نه. طالبه جزیه څه ته وایي؟ هغه قضیې ته وایي چې حکم شي په سل د محمول سره د بعضې افراد د موضوع نه او دال علی کمیت البعض وي. خو څور د سالبې جزیې دي هغه کوم یو لیسه بعضو دی په تقدیم د لیسه سره په بعضو باندې لیسه بعض الانسان لیسه بعض الانسان قائم یو بعضو لیسه دی بعضو لیسه هغه چې تقدیم د بعضو کې په لیسه لکه بعض الانسان لیسه دی قائمي یو لیسه بعضو دی بل بعضو لیسه او بل لیسه کلو دی لیسه کلو چې دا لیسه داخل کې په کلو باندې لکه ووایي لیسه کلو انسان کاتبون لیسه کلو انسان قائمون. دا درې څور د سالبې جزي دي یو لیسه بعضو بل بعضو لیسه بل لیسه کلو. خو د دې اولو دواړو د اخر سره فرق دا دی د لیسه بعضو د بعضو لیسه چې بعضو لیسه او لیسه بعض دا دلالت کوي په سلب جزئی باندې مطابقتا او رفع د ایجابي کلیو سره لازم نو لیسه بعضو بعضو لیسه دلالت کوي په رفع د ایجابي کلی باندې مطابقتا دلالت کوي په سلب جزئی باندې مطابقتا او رفع د ایجابي کلیو سره لازم نو لیسه بعض او بعضو لیسه دلالت په سلب جزئی کوي مطابقتا او رفع د ایجابي کلی سره لازم دلالت په رفع د ایجابي کلی باندې کوي التزاما. یعنی دا سلب د بعض افرادونو سلب جزئی دی دا د لیسه البعض او د بعضو لیسه معنا مطابقي د تمام معنا موضوع ضروره او دلالت کوي په رفع د ایجابي کلی باندې بالالتزام رفع د ایجابي کلی سره لازمه او لیسه الکل ورته بالعکس دی لیسه الکل دلالت کوي په رفع د ایجابي کلی باندې بالمطابقه او په سلب جزئی باندې بالالتزام. دې کې رفع د ایجابي کلی بالمطابقه او سلب جزئی بالالتزام دا په عکس راولي لکه ته وایي چې لیسه کل انسان کاتبون لیسه کل انسان قائم دلته کې دا لیسه په کلو داخل شي دا لیسه د کلو نه لرې کا دا لیسه حرف سلب دی د عوارض لاحقونه دي رسته راځي دا لیسه دلته کې په موجبې کلې داخل شي لیسه کل انسان کاتب اصل کې سو کل انسان قائمون کل انسان قائمون دې کې ایجابي کلی چې دا محمول ثابت دی تمام افراد د موضوع دا د ایجابي کلی معنا مخاده لیسه چې لیسه په نو داخل شي نو کل انسان قائمون محمول ثابت او تمام افراد د موضوع دې ته ایجابي کلی وي او چې په لیسه داخل شي نو دا ایجابي کلی لري چې قیام ثابت تمام افراد ته نو رفع د ایجابي کلی مطابقتا وکړه لیکن رفع د ایجابي کلی بیا ملزوم او سلبي جزئی سره لازم ولې ځکه رفع د ایجابي کلی په دوه طریقو سره کېږي په هرې طریقه کې سره سلبي جزئی لازم رفع د ایجابي کلی داسې کېږي چې دا محمول ثابت تمام افراد ته نه دا محمول چې ثابت تمام افراد ته نه ثابت نو په ضمن د تمام کې خو بعضې پراته دي که نه نو بعضې ته به ثابت دی دا د سلبي جزئی معنا شو او ځین سلبي جزئی په دې طریقې سره هم راځي چې دا محمول مسلوب د بعضې افرادو او ثابتي بعض او چې مسلوب د بعضو نه او ثابتي بعض نو بیا په کوم سلبي جزئی راغی نو لیسه کلو دلالت کوي په رفع د ایجابي کلی باندې بالمطابقه او سلبي جزئی سره لازم دی دا ولې ځکه چې دا لیسه د عوارض لاحقونه دي سلب
مخکې دې کې کلو انسان قائم چې لیسه چې داخل شو وینه دې ټول انسان والا نو دا په دې جابي کلی وکړه په دې مطابقتاً دلالت او سلب جزئی او سر لازم دی ولی د کړه په دې جابي کلی په دوه طریقو سره کېږي او د هرې طریقې سره سلب جزئی لازم رفع د ایجابي کلی یو کېږي په سلبي کلی سره چې دا محمول ثابت تمام افراد موضوع دي هم رفع د ایجابي کلی وشو چې د تمامو نه سلب شو نو په ضمن د تمامو کې بعضې پراته دي نو د بعضو نه هم سلب شو د سلبي جزئی سره راغی دویمه طریقه د رفع د ایجابي کلی دا ده داسې هم پوښته کړي چې دا محمول د بعضې افرادو نه مسلوب او بعضو ته ثابت دي چې د بعضو ته ثابت دی د بعضو نه مسلوب دی نو بیا هم سلبي جزئی شو کنه د هرې طریقې د طرقو د سلبي جزئی دوه طریقې دي د رفع د ایجابي کلی دوه طریقې دي او د هرې طریقې سره سلبي جزئی راځي نو ځکه لیسه کلو دلالت کوي په رفع د ایجابي کلی باندې بالمطابقه او په سلبي جزئی باندې یعنی لیسه بعضو لیسه دا مسور د سالبي جزئی دي او لیسه الکل مسور د سالبي جزئی دي او فرق پکې دا دی چې لیسه البعض او بعضو لیسه دا په سلبي جزئی باندې دلالت کوي بالمطابقه او په رفع د ایجابي کلی باندې بالالتزام او لیسه الکل په تقدیم د لیسه سره په کلو باندې دا مسور د سالبي کلی دي سالبي جزئی و دې دلالت کی په رفع د ایجابي کلی باندې بالمطابقه او په سلبي جزئی باندې بالالتزام دا عکس د لیسه کلو د لیسه بعضو د لیسه بعضو او د بعضو لیسه په بعضو لیسه او لیسه البعض دا دلالت په سلبي جزئی باندې بالمطابقه کوي او رفع د ایجابي کلی باندې دلالت بالالتزام کوي او لیسه الکل ورته بالعکس دی لیسه الکل دلالت کوي په رفع د ایجابي کلی باندې بالمطابقه او په سلبي جزئی باندې بالالتزام دا مې ته ټولې وښولې تقسیم د قضیې حملې خلاص شو ته کتاب ته اوس ګوره ثم شرع بیا شروع کړه په تقسیم ثالث ته حملې کې په اعتبار د موضوع سره وقاله وي موضوع الحملیت کان شخصا معینا موضوع د شخصي کچري شخص معین تمام جزئيا حقيقيا جزئي حقيقي نو سميت تلك القضيه نو مسمى کیږي دغه قضیه نه خو دې کیږي دې قضیه مخصوصه او شخصيه مثال به څنګه لکه وای زید عالم اقد حملیه او موضوع په دې کې جزئي حقيقي شخص معین دی شخص معین سمنه جزئی حقیقي دی دې قضیه ته شخصیه مخصوصه او شخصیه ولی وي وجه تسمیه په اسامی د اصطلاحاتو کې شرط ده مخصوصه ورته ولی وي شخصیه ورته ولی وي مخصوصه ورته ولی وي لكون موضوعها شخصا مخصوصا ځکه موضوع د شخص دی او مخصوص شخصي ورته ځکه چې موضوع د دې شخص معین او مخصوصه ورته ځکه چې د دې موضوع مخصوص سره خاصه ده جزئي حقیقي دی غیر محتمل الاشتراک محتمل الاشتراک نه دی که په جزئي کې حقیقي کې احتمال الاشتراک نه مثال كقولنا زيد عالم لدې د تسمیه الکل باسم الجزء وتسمیه د کل قضیه چې په اسم د جزء سره کېږي دا په اسم د جزء اشرفه سره کېږي او جزء اشرفه په دې کې موضوع ده محمول خو پکې مشته و دې ته محمولیه نشي ویلې موضوعیه به ورته وي ځکه دا موضوع محمول د اشرفه ده ځکه د دې نه بنیاد د قضیې شروع کېږي وإن كان الموضوع كليا اکه موضوع په قضیه کې کلیو د په کلی کې یو مفهوم دی هغه ته طبیعت الکلی وي بل افراد د فإن بني فيها کبیان شیو په دې قضیه کې مقدارها فإن بني فيها مقدار افراد الموضوع کبیان شیو په دې کې مقدار د افراد د موضوع مقدار څه معنی
كمية أفراد الموضوع مقدار د افراد د موضوع که بیان شو په دې کې مقدار د افراد د موضوع هغه مقدار د افراد سره من الکلیه والبعضیه چې کلیت بعضیت چې دا حکم په کلو افراد دي یا په بعض یا حکم علی جميع الافراد حکم شو په ټولو افراد او علی بعضها دغه دال علی الکلیت پکې او دال على الكيمياء تصور ويصور پکيو د سميت القضيه محصوره دي قضيه بیا محصوره نوموي ومصوره وتوي محصوره وتوي ځکه محصوره د حصر نه حصر بندول توي لحصر موضوعها ځکه محصوره د موضوع لري ومصوره وتوي لاجتماعها على الصور ځکه دا مشتمله ده په حرف صور باندې حرف صور څه توي اگر لفظ توي چې دلالت کوي په مقدار د افراد د موضوع واللفظ الدال عليه اگر لفظ چې دلالت کوي په مقدار د افراد د موضوع يسمى ثورا للتصور وي الثور ماخوذ لتصور البلد نه ثور البلد تصور البلد ذکر چې د احاطه کړل په بلده او د امر دال على الكيمياء احاطه کړل په افراد د موضوع ذکر تصور وي يسمى ثورا لإحاطة الأفراد لکه چې د ثور احاطه کړه په افرادو که احاطه ثور البلد لکه احاطه چې ثور البلد کړه په بلده باندې مناسبت لغوي راټینګ وهي لا قضيه مصوره او محصوره اربعه اقسام په ضرور قسمه له مصوره تقسیم کې اقسام اربعه لانها اما موجبه كليه لکه دا محصوره بیا موجبه کلیه موجبه کلیه کومې ته وي ان حکم فيها بالايجاب کچره حکم شی په دې کې په ایجاب سره علی کل افراد الموضوع چې دې کې حکم شی په کل افراد الموضوع باندې ان حکم شی په ثبوت د محمول سره تمام افراد الموضوع او امر دال علی کمیت الافراد چې تصور ویني تصور د موجبه کلیه څه شی او تصور د موجبه کلیه کله الافرادی كل إفرادي لا المجموعي لكل المجموعي يعني كله صور د موجودي كلي ده خو كله بیا په درې قسمه دي یو کلی دی دریم کلی افرادي دی دریم کلی مجموعي دی او صور د موجودي کلي چې هغه کلی افرادي دی نه کلی او نه کلی مجموعي دا د سلم مسله صور د موجودي کلی کله دی کله په درې قسمه دي یو کلی دی دریم کلی مجموعي دی دریم کلی افرادي دی او صور د موجودي کلی چې هغه کلی افرادي دی نه کلی مجموعي او نه کلی لکه کلی کوم ته وي کلی دی ته وي چې موضوع په دې قضیه کې کلی دوزینه او دغه دې کې کته حکم هغه محمول چې دی موضوع ته ثابت کته حکم په افراد د موضوع کوي نو حکم کاذبی او که په مفهوم او په طبیعت حکم کوي نو حکم صادق نو دغه ته کلی وي د مدخول نه به تعبیر په لفظ د کلی سره کوي یو بل دغه موضوع کلی مفهوم دی بل افراد که په دې مفهوم باندې او په طبیعت باندې ته حکم کوي نو صادق دی په افراد حکم کوي نو کاذب دی نه دي ته کلی وي د دې موضوع نه به تعبیر په لفظ د کلی سره کوي لکه هو کل انسان نوع هر انسان نوعانه وکور دروانچ د انسان یو طبیعت دی مفهوم کلی دی هغه حیوان ناطق دی او بلی افراد دی هغه زید امر بکر دی دا نوعون محمول له کته ثابتای دی افراد ته ثابتای دا حکم کاذب دی معنا به دی چې کل انسان نوعون هر فرد افراد د انسان نه وکوروانی هر فرد افراد د انسان چې ځان اخلي خو زید امر بکر دی خو نوعون نه دی خو شخصن دی
او که خو اشخاص دي جزئیات دي نه کوم دی نه کلی دا حکم په افرادو کاذب دي او که طبیعت کلی ته دا حکم ورکړي د طبیعت کلی د انسان حیوان ناطق دی بل باندې حکم د نوع صادق دی الانسان نوع طبيعه الانسان نوع صادق اکوای چې کل فرد من افراد الانسان نوع کاذب د دې ته کلی وی خان د مدخول نه په تعبیر کې په لفظ کلی سره خیر په خبره پوه شئ د کل انسان نوع معنا دا چې الانسان الکلی نوع انسان په مرتبه د کلی کې نوع او په مرتبه د کلی کې د کلی دی هغه نوع دا کلی شو بل کلی مجموعي دی دریم کلی افرادي کلی مجموعي دی ته وی مولا چې د مدخول نه تعبیر کیږي په مجموع الافراد سره او دا حکم چې رسته دی جابي دی که سلبي دی که دا حکم ته په افرادو کوي نو که په هر فرد باندې جدا جدا جاری کوي دا حکم کاذب دی که په مجموعي د افرادو دا حکم کوي نو صادق دی نو دې ته کلی مجموعي وي یعنی حکم که ایجابي دی او که سلبي دی او که دا حکم په افرادو دی په افرادو کې که په هر فرد ځان له دا حکم کوي نو کاذب دی او که په مجموعي د افرادو کوي د افراد ته کیفیت مجموعي عارض دی نو بیا صادق دی دې ته کلی مجموعي وي لکه یو سړی ووایي چې کل انسان یشبعه هذا الرغیب درته په حکم ایجابي کې خیمه کل انسان هر انسان یشبعه هذا الرغیب مړی دلته دا ککوړی کل انسان یشبعه هذا الرغیب حکم دلته کې څه مړول دلته کې انسان دا غسته کل انسان ککوړی غټ دی یو ککوړی دی او غټ دی ما مندو پاک کړی یا افغانیانو پاک کړی دی یو ککوړی دی ادې وی چې کل انسان یشبه هذا الرغیب هر انسان مړی دا ککوړی نو که مجموعه افراد د انسان راوالو او دا حکم پې کوو کل انسان لا یشبه هذا الرغیب هر انسان نه مړی دا ککوړی نو حکم د لا یشبعون ککوړی غټ دی نو که هر فرد ځان لاخي خو مړی حکم صادق دی او په مجموعه د افرادو باندې حکم کاذب دی کل انسان یشبهه هذا الرغیب کدی دې کې مجموعه جوړای نو حکم په دې مجموعه باندې کاذب دی لکه مجموعه افراد د انسان په دې کې کولی نه مړي خو یو پیزا نه مړي دا کلی افرادي دی بس کلی مجموعي به کوم ته وایي چې حکم په مجموعه باندې صادق یې په افرادو کاذي په هر فرد پد کاذي نو دې ته کلی مجموعي وایي لکه څنګه وایي اوس ته وایي چې کل انسان یشبه هذا الرغیب دلته چې حکم په هر فرد ځان صحیح دی په مجموعه باندې کاذب دی نو دا کلی افرادي دی اوس کلی مجموعي به کوم ته وایي چې حکم په مجموعه صادق او په افرادو کاذب دی لکه به څنګه لکه ته وایي چې کل انسان لا يسعه هذا الدار هر فرد افراد د انسان نه ځایږي دا دار نو حکم دلته کې لا يسعو دی چې نه ځایږي نو دار خو غټ دار دی که هر فرد افراد د انسان ځان اخلي نو خو لا يسعو حکم پې نه دی صحیح او که مجموعه د افراد د انسان والي نو په دې مجموعه باندې بیا حکم د لا يسعو صحیح دی دې په مطلب چې ته وایي چې کل انسان لا يسعو هذا الدار دا کلو دې په انسان داخل کړی نو یو فرد د انسان چې اخلي نو لا يسعو حکم پې کاذب دی او که مجموعه اخلي نو بیا صادق دی لکه یو خدا دار زیږي لا يسعو خو نه زیږولو ته وایي
او مجموعه نه زیږي نو دلته کې حکم په مجموعه کې لا يسعون صادق دی که په یو کینو کاذب دی نو دې ته کلی مجموعي وي نو کلی مجموعي دی ته وي چې تعبیر د مصداق نه د افرادو په مجموعي سره کېږي او حکم په مجموعه صادق یا په کل فرد کاذب نو دې ته کلی مجموعي وي او کلی افرادي کوم ته وي چې په هر فرد پر حکم صحیح یا په مجموعه کاذب دا غي مثال لكل افرادي لك هو كل انسان يشبعه هذا الرغيف حكم جلي كل انسان هر انسان يشبعه مريض انسان هذا الرغيف نو کدا حکم ته پر فرض پټ کای نو صادق دی یو کس ته انسان ځانه چې هر یو اخلي يشبعه هذا الرغيف حکم مجموعه د افراد انسان نه راول د مجموعه اطلاق په ډیرو خلکو کې دي دا ټول چې راجمه کې معروض د کیفیت اجتماعي اخو بیا يشبه هذا الرغيف حکم ته کاذب دی کنه دی نه ټول دنیا خلک چې راجمه کې یو کا کوړې مړولې شي یو مړې نه دا کلی افرادي دی حکم مجموعه کاذب دی په هر فرد صادق دی دا کلی افرادي شو او کلی مجموعي بیا کوم دی چې حکم په مجموعه باندې صادق او په هر فرد کاذب لکه دا مثال چې کل انسان لا يسعه هذا الدار هر انسان نه زیږي دا نو کدا کلی افرادي اخلي هر فرد د افراد د انسان ځانه نو خو لا يسعه حکم په کاذب دی خو يسعه دی حکم مجموعه اخلي نو په مجموعه باندې دا حکم صادق دی لا يسعه هذا الدار دې ته کلی مجموعي وي او دا کلی مجموعي دی ته وي چې حکم دغه دی چې په مجموعه من حيث المجموعي په مجموعه صادقي خدا مجموعه بیا عامله چې مجموع الافرادي که مجموع الاجزاء مجموع الافرادي که مجموع الاجزاء لکه اوس داسې مثال دی چې مجموع الاجزاء لکه ته ووایې چې كل زيد حسن كل زيد حسن زید چې په تکثر د افراد نشته په تکثر د اجزا ولې هغه اجزا چې اجزا یو کونه ده بلې غین دی بلې مخ دی اته په حکم د حسن کوي چې كل زيد حسن نو په دې کې په تکثر د افراد نشته خو یو فرد دی خلک کوشش جزئی دی خدا اجزا او تکثر پکې شته نو کدلته کې ته حکم په هر جز باندې کوي ځانه نو کاذب دی ولی ځکه یو جز د اجزا او د زید نه کونه ده او بل ذکر دی دا کونه ذکر چې دا اعضای کبیحه دي په د حکم د حسنون کاذب حکم مجموعه من حيث المجموعه والی نو حکم د حسنون بیا صادق دی په دې مجموع الاجزا باندې ولی ځکه په دې مجموع الاجزا کې د مخ دی و چې خپل الکی دغه چې کوم دی نو دغه به د لرمنځیانو به ډېر خوښ وي نو دا حکم په مجموعه من حيث المجموعه د مجموعې لحاظ کړی په مجموعه باندې حکم د حسنون صادق دی خو په هر جز ځانه بیا کاذب دی دې ته کلی مجموعي وایي په جزیه کې هغه مخکې مثال مې خولې د کلی مجموعي په کلیه کې موضوع کلیه وصور د موجبې کلیه چې دی هغه کلی نه دی او کلی مجموعي نه دی صور د موجبې کلی افرادي دا ولې لکه کلی افرادي چې په قضیه داخل شي نو دا موجبه کلیه او کلی مجموعي چې په قضیه داخل شي یا کلی داخل شي هغه بیا محصوره نه وي لکه کلی چې په کومه قضیه داخل شي هغې ته تبعیه ویلی شي لکه کل انسان نوع هغه کومه قضیه ده کل انسان نوع دا خو تبعیه ده که دا د نوع حکم خو په طبیعت د انسان شي په افرادو نه دي نو کلی چې په کومه قضیه داخلي بیا محصوره نه وي ځکه محصوره کې حکم په افراد وي
او په دغه قضیه کې حکم په طبیعت کې هغه طبیعي او کلی مجموعي چې په کومه قضیه داخل شي هم محصوره نه وي. ولې؟ ځکه چې دغه ځای کې حکم په مجموعي شي او مجموعه من حيث المجموعه مبهمه ده، حال نه دی معلوم. او موضوع چې په قضیه کې مبهمه وي او دال علی الکیمیت نه نه مهمله وي. نو که دغه ځای کې حکم موضوع جزئی او حکم په مجموع الاجزاء هغه بیا شخصیه ده. ځکه مجموعه د اجزاء د شخصي محصوله نه، لکه وایي کل زید حسن، دا حسنون حکم ثابت شعر او په مجموعه اجزاء د شخص شعر او مجموعه اجزاء د شخصي نو موضوع په دې کې شخص دی نو دا شخصیه ده. او که موضوع کلی او کلی مجموعه په داخل شي هغه محصوله نه، لکه دغه ځای کې حکم په مجموع الافراد دی او مجموعه من حيث المجموعه معلومه نه ده، مبهمه ده، تعیین نشته چې دا حکم په کومه مجموعه دی، هغه مجموعه مبهمه ده. او موضوع چې په قضیه کې مبهمه یا قضیه مهمله وي، لکه ته ووایې چې کل انسان لا یسع هذا الدار، مجموعه د افراد د انسان نه ځایږي دار، نو دغه مجموعه نه ده معلومه، مبهمه ده. ولې؟ ځکه مجموعه خو دې ته هم وایي چې دوه تنه راجمع کړي معروف د کیفیت اجتماعي، دا هم مجموعه ده، دوه مجموعه ده. چې درې راجمع کړي معروف د کیفیت اجتماعي دا د درېو مجموعه ده. چې څلور راجمع کړي کیفیت اجتماعي و تعارض کړي دا د څلور مجموعه ده. چې پنځه راجمع کړي معروف د کیفیت اجتماعي دا د پنځو مجموعه ده. نو دغه مجموعه اوس نه ده معلومه. وکل انسان لا یسع هذا الدار کې چې مجموعه د افراد د انسان دا دار نه ځایږي، چې دا کومه مجموعه نه ځایږي، دا نه ده معلومه چې د دوه تنو مجموعه نه ځایږي، دوه تنه پکې نه ځایږي، که نه د درېو مجموعه نه ځایږي، که د څلورو مجموعه نه ځایږي، که د زرو مجموعه نه ځایږي. دغه مجموعه مبهمه ده او دال علی الکیمیت پکې نشته. په کومه قضیه کې چې حکم په موضوع یا دال علی الکیمیت نه، دا کومه قضیه مهمله وي. نو که موضوع جزئی و د کلي مجموعي موضوع جزئی و دا شخصیه ده، ځکه دلته کې حکم په مجموع الاجزاء دی او مجموعه اجزاء د شخص په حکم د شخص کې موضوع شخص دی، هغه شخصیه ده. او که موضوع د کلي مجموعي کلی و دلته کې حکم په مجموع الافراد دی او مجموعه مبهمه ده، نو بیا مهمله ده. په خبره پوه شوې؟ نو معلومه شوه چې صور د موجبې کلي هغه کلوی افرادي دی، که قولنا کل نار حارة، کل واحد من افراد النار حارة، هر فرد افراد د نار نه حار ځانه ده، که دا ناري که دا ګلي دغه افراد. واما سالبة کلیة او دا قضیه به یا سالبه کلیه ده د محصولاتو څلورو اقسامو ته تقسیم کوي د محصورې، یا به سالبه کلیه کومې قضیې ته وایي؟ ان حکم فيها بالسلب عن كل الافراد، سالبه کلیه هغه قضیې ته وایي چې دې کې حکم شي په سلب محمول سره د تمام افرادو د موضوع. وصورها صور د سالبه کلیه هغه دال علی الکیمیت لا شیء علیه ولا واحد دی، یو لا شيء من الإنسان بجماد ولا واحد من الإنسان بجماد، كقولنا لا شيء ولا واحد من الإنسان بجماد، هل يوصل زانه ولك ولا شيء من الإنسان بجماد ولا واحد من الإنسان بجماد. او سلم ولا بكيويل چې درې مستوري وشته چې عقود نکري د سیاق د نفي، لکه ویلا رجل في الدار. واما موجبه جزئيه، یا بدا قضیه محصوله موجبه جزئيه. موجبه جزئيه کومه قضیه ته ویل تعریف کوي. ان حکم فيها، کچره حکم شی په دې کې علا بعض افراد الموضوع، په بعض افراد د موضوع باندې بلیجاب موجبه جزئيه هر قضیه چې حکم کړی شی په دې کې په ثبوت محمود سره بعض افراد د موضوع. و د دې صور خیا امر دال علی کیمیت و صورها صور د موجبه جزئيه
وصورها دا اظهار د مرجع کې اشاره صور د موجب جزئی بازو دی و واحد دی چې بازو نه به څنګه لکه وای بازو الحيواني یا واحد دی لکه وای واحد منه بازو الحيواني انسان یا واحد منه انسان ای بعض افرادی او واحد من افراده انسان و اما سالبه جزئیه یا به سالبه جزئیه ان حکمه چې دا سالبه جزئیه تعریف کوي سالبه جزئیه کومه قضیه ته وایي چې په دې کې حکم شی په سر د محمول سره د بعض افراد د موضوع ان حکمه فيها که حکم شی په دې کې به سلب عن بعض الافراد صور د سالبه جزئیه دال علی الکیمیه هغه سره وصورها صور د سالبه جزئیه ليس كله ده وليس بعضه ده وبعضه ده انا کله دې صور ثلاثه په منځ کې څه فرق شته کني چې دا خو درې واره صور د سالبي جزئي فرق پکې شته دا ليس كله چې دا دلالت کوي پر رفع د ایجابي کلی باندې بالمطابقه او په سلبي جزئي باندې بالالتزام او په خلاف د اخیرینو چې له سبازو بازو له سجدا او بالعکس دې دلالت کوي په سلبي جزئي باندې بالمطابقه او په رفع د ایجابي کلی باندې بالالتزام فالاول ليس كله دي لسلب الحكم لپاره د سلب د حکم دی عن الكل د ټولو بالمطابقه وعن البعض او سلب د حکم کوي د بعضو نه بالالتزام ان دي دلالت کوي دا ليس كله دلالت کوي په رفع د ایجابي کلی باندې بالمطابقه او په سلب جزئي باندې بالالتزام په رفع د ایجابي کلی مطابقي معنا موضوع له وي او التزامي معنا لازم د معنا موضوع له ليس كله واضح وذكر د پاس رفع د ایجابي کلی لکه دې کې د ليس داخل په كله باندې او ليس د عوارض لاحقونه دي اصل کې څنګه كل انسان قائم او دا خو موجبه کلیه وکړه كل انسان قائم ثبوت قیام کو تمام افراد انسان دا معنا د ایجابي کلیه اوس په ليس داخل شو او ليس چې حرف سلب دی نو هغه ایجابي کلی پورته کنو رفع د ایجابي کلی وکړو معنا یې سره كل انسان قائم تمام افراد د انسان ولاړ دي قیام ثابت که تمام افراد د انسان چې ليس په داخل شو د دې معنا څه شو چې دا محمول ثابت نه لري تمام افراد دا معنا درته دي چې دا ليس په كله داخل شي په دې کې ليس كل انسان قائم او دا كل انسان قائم په خارج دخول د ليس څه معنا چې محمول ثابت تمام افراد د موضوع اوس چې په ليس داخل شو د دې معنا دا شو چې دا انسان ثابت نه لري تمام قیام ثابت نه لري تمام افراد انسان نه دي دا رفع د ایجابي کلی نشو په دې اصل کې چې ایجابي کلی چې ليس په داخل شو نو ليس ایجابي کلی پورته نه نو ليس كله دلالت کوي پر رفع د ایجابي کلی باندې بالمطابقه خو سلبي جزئي سره لازم دی ولی رفع د ایجابي کلی په دوه طریقو سره کېږي او د هرې طریقې سره سلبي جزئي لازم دی رفع د ایجابي کلی د سم کېږي په سلبي کلی سره چې دا محمول ثابت نه تمام افراد د موضوع هلکه چې محمول تمام ته ثابت نه شو نو تمام په ضمن کې بعضې نه دي پراته رفع عن الكل ملزومه ده او رفع عن البعض سره لازمه ده سلبي جزئي سره دویمه طریقه د رفع د ایجابي کلی دا ده چې دا محمول ثابت دي بعضې افرادو ته موجبه جزئي او مسلوب عن البعض یو حصہ د رفع د ایجابي کلی ایجاب دی او بلې سلب دی سلبي جزئي سره بیا لازم دی نو ليس كله دلالت کوي پر رفع د ایجابي کلی باندې بالمطابقه او په سلبي جزئي نه بالالتزام ځکه رفع د ایجابي کلی په دوه طریقو سره کېږي او هره طریقه ملزومه ده دا سلبي جزئي سره لازم دی رفع د ایجابي کلی او په سلبي کلی سره بل په سلب عن البعض مع الثبوت للبعض
نو که سلب عن البعض مع ثبوت للبعض نیټ او سلبي جزئی شته په خپله او که سلبي کلی سلبي کلی سره رفع کی رفع د ایجابي کلی په سلبي کلی سره کی لكن چې سلب عن الكل شو نو سلب عن الكل ملزوم دی او سلب عن البعض وصل لازم اذا كل افرادنا محمول مسلوم شو د بعضنا په طریقه دا خبره وشو اوس دا ليس بعضو بعضو ليس دا د ليس كله په عکس دا ليس بعضو بعضو ليس لکه وی ليس بعض الانسان کاتب دا ليس مقدم دی په بعضو بس بعضو مقدم بعض الانسان ليس لکه دي دلالت کوي په سلب جزئی باندې په مطابقه ولی لکه دې کې تصریح بالبعض شي د حرف سلب راغلی داخل شي په بعضو بیا کله سم مقدم دی که مؤخر دې کې تصریح لیس سره د بعضو نه ذکر شي لیس په سلب دلالت کوي او بعضو په بعضیت دلالت کوي دې کې تصریح بالبعضو ده سره د سلب نو ځکه دې دلالت کوي پر سلب جزئی باندې بالمطابقه لکه تصریح بالبعض شي دلالت په سلب جزئی باندې کوي بالمطابقه خو د سلب جزئی سره دلالت پر رفع ایجابي کلی کوي بالالتزام ولی لکه سلب چې د بعض افراد نه وشو دا محمول ثابت نشو کلو ته دا معنا د رفع ایجابي کلی دا محمول چې د بعض افراد نه مسلوب شو نو دې ثابت للكل نشو کنه د رفع ایجابي کلی دا معنا چې ثابت کل ته نه نو دا لیس بعض او بعض لیس دلالت کی په سلب جزئی باندې بالمطابقه ولی لکه دې کې تصریح بالبعض د سره د لیس او په رفع ایجابي کلی باندې دلالت کوي بالالتزام د سلب جزئی سره لازم رفع ایجابي کلی لکه سلب جزئی څه ته وایي چې سلب عن البعض شي چې سلب د بعض نه وشو نو د رفع ایجابي کلی څه معنا چې ټول ته نه حساب چې سلب د بعض نه وشو نو سلب عن البعض ملزوم دی او رفع عن الكل سره لازم ده ایجاب کلو ته رفع د کلو نه دا سره لازم ده کلو ته په خپله ثابت شو دا معنا د رفع ایجابي کلی ده ته کتاب ته ګورئ غرض د شارع صاحب د دې درېو سوالو سره سره د سالبي جزئی دې کې فرق دی هغه فرق بیانوي فالأول چې ليس كله دی لسلب الحكم عن الكل لپاره د سلب د حکم دی د کلو افرادنا بالمطابقه وعن البعض او دلالت کوي په سلب عن البعض باندې بالالتزام ليس كله دلالت کوي په رفع ایجابي کلی باندې بالمطابقه او په سلب جزئی باندې بالالتزام والاخيرا بالعكس اخيرا چې ليس بعضو او بعضو ليس نو ليس بعضو په تقدیم د ليس سره دی په بعضو او بعضو ليس په تقدیم د بعضو سره دی په ليس نو دي هغه ته په عکس سره دي څنګه معنا دي دلالت کوي په سلب جزئی باندې بالمطابقه او په رفع ایجابي کلی باندې بالالتزام والاول منهما قد يذكر للسلب الكلي اوس د دې ليس البعض او د بعضو ليس په منځ کې خپل فرق کوم یو خدای ليس البعض او بعضو ليس ليس الكل ته ورساګنه فرق کوم اوس د ليس بعضو چې په تقدیم د ليس سره په بعضو باندې او بل بعضو ليس چې بعضو مقدم شي په ليس د دې ډول په منځ کې خپل فرق دی خپل فرق یې څه دی دا چې صراحتاً خدا دوړه و د شي د پاره د سلب جزئی ولیکن کله کله فقط او په اراده سره چې دا لیس مقدم شي په بعضو باندې دا لیس بعضو کله کله مستعملي دي په سلب کلی کې هلکه په سلب کلی کې به څنګه مستعمله او په قصد سره ګورې ښه چې دا لیس دلته کې داخل شي په بعضو باندې په لیس بعضو کې او دا بعضو نکره ده معلومه نه ده چې کوم بعضي نو که ته ولګي په دې بعضي کې تعلیم وکړي
یو دلته یو بعدې واخلې او بل دلته بل بعدې واخلې او بل دلته بل بعدې واخلې ټول افراد پرې ختم کړي نو دا به د سلبي کلي معنا ورکړي په ارادې سره او په خلاف د بعضو لی سره چې بعضو مقدمې په لی سره د هغې نه د سلبي کلي معنا نشي اراده کېدی نه بالدلالت او نه بالقصد او که لیسه مقدم شو په بعضو باندې نو دا کله کله په قصد او په ارادې سره په سلبي کلي کې مستعملېږي څنګه داسې چې دا بعضو نکره ده واقع شي د په سیاق د نفي کې لیسه کې داخل شي او نکره چې واقع شي په سیاق د نفي کې نه احتمال د عموم لري نو دې بعضو کې که ته عمومي بدلي وکړې نو ټول افراد به تام شي څنګه ووایي داسې ووایي لیس بعض الپنجپیری شریفون لیس بعض الپنجپیری شریفون نه دی بعضې پنجپیری شریف دا لیس بعضو او دغه دی کې دا لیس چې لر که نو بعض الپنجپیری شریفون دی دا موجبه جزیه ده اوس په تالیسه داخل بعضې پنجپیري شریف دی اوس په لیس داخل که لیسه بعض الپنجپیري شریف نه دې پنجپیري کې به حصې مقرر کړي اول به څلور تنه د پنجپیریانو راوالي دا بعضو به د هغو نه عبارت والي او شریفون به ترې سلب کړي بیا به ولګي یو څلور به پکې نور فرض کړي دا بعضو به د هغو نه تعبیر والي او یو په لیسه داخل کړي د هغو نه به هم شرافت نه وي نو دقسې چې څومره پنجپیریان دي نو داسې به یې فرض کوي دا حصې به مقرر کوي او هغه حصو ته بعضو وایي او محمول به ترې سلب کوي نو عموم به اراده کړي جميع افراد د پنجپیري چې دي په بعضیت تاویل سره د شرافت نه وواته نو ټول کونیانه د اوسان ثابت شو دا د سلبي کلي معنا یې په قصد سره ورکړه ته پوه شوې دا د لیسه بعضو د بعضو لیسه په منځ کې یو فرق وکړو دواړه لپاره د سلبي جزي دي د سلبي جزي معنا ادا کوي خو لیکن دونه ده چې کله بالقصد والاراده چې دا لیسه داخل شي په بعضو باندې نو بعضو نکره ده او لیسه حاصل ده نکره چې واقع شي په سیاق د نفي کې نو دې کې احتمال د عمومي بدلي وي په قصد سره چې عمومي بدلي اراده کېدی شي نو دا معنا د سلبي کلي بالقصد والاراده ورکوي خو لیکن که چېرې بعضو مقدمو په لیسه لکه بعض الانسان لیسه بحجر دقه دی کې چې بعضو مقدمې په لیسه نو بیا خو نکره په سیاق د نفي کې نه ده حقه د بعضیت معنا به ورکوي د سالبي جزیه او د سلبي کلي معنا ته په قصد په ارادې سره نشي اخیستی ولې ځکه نکره نه ده واقعه په سیاق د نفي کې نکره مقدمه ده په نفي کې په سیاق د نفي کې خو دې ته وایي چې نفي مقدمه په نکره دا یې فرق وکړه د دې اخرینو دواړو والاول منهما قد يذكر اول د دې لیسه بعض او بعض لیسه اول څه دی لیسه بعض قد يذكر للسلب الكلي کله ذکر کیږي د فعل سلب کلی یعنی دا لیسه بعضو خو دې د فعل د سلب جزئی وكلا كلت سلبي كلي لا ذكيديش فقط والأخيرين بالعكس والأول منهما قد يذكر للسلب الكلي ذلك عبارة بفرق بحر فالأول للسلب الحكم عن الكل بالمطابقة أول سوق ليس الكل وعن البعض بالالتزام والأخيرين أخيرين ليس بعض وبعض ليس لي فالأخيرين كأول بيا ليس بعض لي الذم بعض ليس لي بعض مقدم ذا أخيرين بالعكس ليس كله في دلالتك فالسلب جزء من بالمطابقة وفرفض الجاوي كل من بالالتزام وبياوس الذي ليس بعض وبعض ليس فمن فرق وهو الأول منهما أول الذي دارون ليس بعض قد يذكر للسلب الكلي کله ذکر کیږي د فعل سلبي کلی
دا والثاني بالعكس عبارت غلط دی تاسو په کتابونو کې شته ده ټول غلط دی د دې د عبارت والاول منهما اول د دې دواړو نه په دې اخري دواړو کې چې ليس الكل او ليس البعض ليس البعض او بعض ليس په دې کې اول ليس بعض دی اول د دې دواړو نه قد يذكر للسلب الكلي کله ذکر کیږي لپاره د سلب کلی بالقصد والاراده او دون الثاني دلته کې پکار داسې دی دون الثاني نه دویم هغه دویم کوم دی په دې اخیرو دواړو چې هغه بعضو لیسه چې بعضو مقدم دی په لیسه نو په دې اخیرینو دواړو کې اول لیسه البعض دی دې کله کله ذکر کېږي لپاره د سلبي کولي او الثاني بالعکس دا غلف دی دلته کې داسې پکار دی چې والثاني دون الثاني والأول منهما قد يذكر للسلب الكلي دون الثاني لا دون الثاني او الثاني په اخیرانو کې سره چې بعض ولې سره دې د سلب الكلي په معنا کې نه مستعمل دي بس هغه اول ولې په سلب الكلي کې مستعمل دي نه سبات د اخیرانو کې اول د کاغه نه کېره د واقع شی د پس کې ځای کې عموم احتمال د عموم شته نو کته ته اراده کې عموم یو ځل یو باندې واخلي بل ځل بل باندې ټول اخلاص کی نه د سلبي کلی معنا به ورکی ولیکن دا دم په دې اخیرانو کې چې بعض ولې سره چې بعض مقدم دی په لسه لدنا د سلبي کلی معنا نشي راځي کې ځکه دلته کې دې نکره په سیاق د نفي کې نه ده بلکې نکره په سیاق د نفي کې دي ته و چې نفي مقدمه په نکره او دلته کې خو نکره مقدمه ده په نفي نه دي کې عموم نشي راځي نو عمومي شمولي انه عمومي بدلي دواړه کېږي عمومي شمولي پیژنې چې تمام افراد په یو ځل راځي چې عمومي شمولي وي او عمومي بدلي دي چې یو ځل چې یو بل ځل چې بل ځل چې بل ټول دي اخلاق دغه ته عمومي بدلي وي جوار بواري وي او شمولي دا ټول په یو ځل شروع کی شمولي او بدلي دی په دې نو په دې کې شمولي بدلي دی ښا چې له څه داخل شي او چې بعضو مقدم شنه دي کې نو عمومي شمولي شته او عمومي بدلي شته نو سر معنا سلبي کلی معنا به کومه راشي دلته کې دون ثاني پکار دی ښا بالعکس نه دی دا اوس کاتبان میان دي کنه سره میان د لیکلو دي خو به ټول کتابونه غلط لیکل ځینې طالبان چې بیا پیژنم نه چې نه پیژني غریب به داسې څنګه وکړي او زه به ولا